और ये जितने भी बोले हम थे मैं एक माँ हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा एक बंदा पूरी बिल्डिंग पे नहीं था। बच्चे चले मरे या इन्होंने खाए पिए मुझे नहीं पता। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं। د پیمز هسپتال د واقعي نه خو به تاسو خبر یې که څوک نوي خبر نو د پیمز هسپتال د ماشومانو وارډ یا نرسري چې ورته وایي دا یو بیل سپریټ ځای دی په 3م چت باندې په کوم کې چې دا نیو بارن بیبیز چې کوم ماشومان پیدا شي هغه په دغه کې بیا د هغې یعنې نګراني کیږي تر څو د هغې حالت سټیبل شي او بیا کورونو ته ولېږلی شي. 14 ماشومان موجود وو، په 14 کې 15 ماشومان چې دي نو هغه سوځېدلي دي. دغه اور څنګه ولګېدو په دغه باندې خو به هم خبره کوو، خو په دې کې یو ماشوم چې کوم بچ شوی دی نو هغه نرس چې کوم آن ډیوټي و نو هغه هغې د ځان سره په منډه باندې بهر ایستی دی او نور چې کوم دی نو ماشومان چې دي هغه سوي دي. یعنې اوس ورونه لګي په نورو ملکونو کې هم لګي، په نورو ځایونو کې هم لګي، خو یعنې دغه څیزونه دي چې که فرض کا لکه یو دومره غټ هسپتال دی پکار دا ده چې د دې دپاره بندوبست وی کم از کم او په اسلام آباد کې داسې واقعه رامنځته کیږي. په دې کې دا یو زنانه چې کومه ده نو هغه وایي چې 2 غنټې بعد فایر بریګیډ ګاډي چې کوم دي نو هغه راورسېدل. نو دغه یو سوالیه نښه ده. بیا دغه اور چې کوم دی نو دا وایي چې شارټ سرکټ، نو د شارټ سرکټ د وجې نه یا که فرض کړه د اے سی کمپریسر ډزېدلی وي نو دغه هم بیا پکار دا ده چې یو خو دغه ځای کې هغه فایر ایکسټینګویشر چې کوم هغه سلینډر سرې سرې پرتې وي دغه پکار ده چې ځای په ځای پرتې وي دا پکار وه. بله خبره دا ده چې په دومره یو نرسرۍ کې یوه نرس آن ډیوټي دا نور ولې نول دا اوس هغه خبرې دي چې په دې باندې پکار ده چې دا پروب شي، پکار ده چې د دې تحقیقات وشي. نیګلیجنس خامخا په داسې واقعاتو شاته پټ وي هغه برابر سیره کول غواړي. دې کې به نشانې عبرت چې کوم دی نو هغه جوړول غواړي چې د چا په انډ باندې نیګلیجنس دی یا چا په دې کې کوتاهي کړې ده. اوس خو حکومت په ټایم باندې ډېر زر زر د خلکو هغه اشتعال راکم کړي او وایي چې کمیټي جوړه شوه چې فیکټ فایندینګ کمیټي جوړه شوه تر څو دغه فیکټس بیا مونږ وروستو ونه لیدل. دا زمونږ د ملک المیه ده چې په دې کې بیا مونږ هر سړی به خپل پیټي بند بای بچ کوي او مونږ چېرته دا ونه لیدل چې ګنې په دې واقعه کې په دې کوتاهۍ باندې فلانې کس د نوکرۍ نه لرې کړی شو. د نوکرۍ نه لرې کېدل چې کوم دی دا زمونږ په ملک کې نشته. بس ماشومانو رالله یو حادثه وه وشوله د بلې حادثې پورې به بیا نه څوک د دې فیکټ فایندینګ کمیټۍ د ریپورټ څه پته وکړي نه د چا سره دومره ټایم شته دی په دې ملک کې چې هغه تپوس وکړي. حالانکې دا داسې واقعه ده چې په دې باندې په کار خو دا وه لکه نور داسې معاشرې وې نو په هغې کې به اول به پرایم منسټر صاحب ویلي ول چې بھائی بس زه نور نشم کولی زه استعفا ورکوم. بیا به وزیر صحت صاحب ویلي ول چې زه نور استعفا ورکوم. بیا به ایون دا چې لکه دا ریسکیو اپریشن 2 غنټې لیټ شروع شو وزیر داخله به بیا ویلي ول چې صاحب زه نور نشم کولی بس جی ما استعفا ورکړه. د دغه 14 یا د 15 ماشومانو د ژوند چې کوم دی نو دغه ذمهواري په ما هم پرېوځي. خو زموږ ملک ته په هغې کې دا څیزونه نشته دی. بیا تاسو دغې تیاری ته وګورئ چې دا یو کلیپ دی چې یعنې زمونږ د ریسکیو والا سره دغه سیړی هم پوره نشته. ناسیړی هم تر د سهده پورې رسېدلي د هغې نه بعد بیا خلک یو بل له لاسونه ورکوي او په هغې باندې ریسکیو عمله چې کوم دی نو هغه دننه ورځي. نو دغه تیاریانې چې کوم دي دا خو به زه اوس نشم ویلی چې لکه مونږ به دغه تیاریانې کله کوو چې زمونږ سره سیړی د دونه په حده پورې ورسي. حالانکې مونږ هم دغه دا ویډیوز ګورو د نورو ملکونو هغه یو پیشو بره چېرته نښتي په یو روشندان کې یا په یو ځای کې نو د هغې دپاره داسې سیړی یي چې هغه هغې ګاډي کې په بټن زور کړي نو هغه سیړی تر د هغه ځای پورې اوچته شي. او زمونږ دا دی چې انسانان سکروټه کېږي هغه ځای کې اور بل دی او بیا زمونږ سیړی د نیمې پورې ورسي او د هغې نه خوا به بیا ته یو بل له لاسونه ورکوي او دغه به ورکوي. مونږ اصل کې خبره زما د ویلاګ مطلب دا دی چې یعنې ولې زمونږ تیاری نشته. ګوره دا آفتونه دي دا خو به راځي قدرتي آفتونه لا دي زلزله هم کیدی شي هر څه کیدی شي په باران ډېر اوبو بلډینګ کولیپس کیدی شي راغورځېدی شي. خو
مونږ سره بیا سودي نو بیا زمونږ سره دغه یعنی نه د پکار په 2005 کې چې کومه زلزله راغلی و نو په هغې کې زمونږ سره د بلډینګ د کټایۍ څه نه ول په سټکو باندې مونږ بلډینګونه ماتول نو دغې دپاره بیا دغه تیاری چې کوم دي نو دا وی ادارې ډېرې دي ان ډي ایم او پی ډي ایم او دا دي او هغه دي خو یعنی بندوبست بیا زمونږ دغه چې 2 غنټې بعد لیټ مونږ ریسپانس ورکو چې بیا لاړ شو نو اوزار هم پوره نه